محترم مسلمانانو خویندورونو د جمعې ورځ ده او دغه رنګې د ربیع الاول ډېره بهترین او ډېره زیاته عظیم شان میاشت شروع ده. د ربیع الاول د میاشتې ډېره زیاته قیمتي او ډېره زیاته عظیم شان وظیفه که تاسو په دې میاشت کې دا وظیفه وکړله انشاءالله العزیز الله پاک به تاسو ډېر زیات نعمتونه دا درکړي. الله پاک به ډېر زیات فضل او احسان په تاسو باندې وکړي. الله پاک چې کوم تاسو له لوړ مقام درکړی دی او تاسو له لوی شان درکړی دی دغه لوی شان او لوړ مقام به تاسو نه نالي. راځئ محترم مسلمانانو خویندورونو د ربیع الاول د دې مبارکې میاشتې دا قیمتي وظیفه په خپله وکړو او دغه رنګې خپلو ملګرو سره هم شیر کړو چې هغوی هم د داسې قسم لا وظایف نه خبر شي او چې کوم نعمتونه کوم احسانات الله پاک ورسره کړي دي چې نور هم الله پاک وکړي د دې سره حاجتونه پوره شي د دې سره مشکلات ختم شي. دغه رنګې الله پاک دوی له ډېرې زیاتې نیکۍ ورکړي او جنت الفردوس سره ورکړي. راځئ وظیفه به خپله هم واورئ او ویې کوئ او ملګرو سره هم شیر. نن چې محترمو زموږ کوم وظیفه ده د ربیع الاول د میاشتې انتهایي مجربه او انتهایي پاورفل وظیفه ده. که چېرته څوک دا وظیفه کول غواړي د دې وظیفې چې کوم کمالات دي دا په خپلو سترګو باندې دا ویني. لکه چې میاشت انتهایي قیمتي ده او په دې میاشت کې د دواړو جهانو سردار مبارک دنیا ته راغلی و او هر طرف ته د کفر شرک د کفر تکې تورې تیارې وي او د اسلام رڼاګانې پکې راسره نه وي. په داسې حالاتو کې د دواړو جهانو سردار مبارک راغلی او دنیا ته یې د علم رڼا ورکړله د نبوت رڼا یې ورته ورکړله. نو که تاسو هم په دې میاشت کې دا وظیفه کول غواړئ خپل ژوند کې رڼا راوستل غواړئ او خپل نعمتونه نور هم سیوا کول غواړئ دا وظیفه دا ستاسو تقدیر محترمه دا بدلوي. انتهایي لاجواب او انتهایي پاورفل وظیفه ده. وظیفې ترتیب او د وظیفې طریقه کار به داسې وي د هغې نه مخکې دا خبره که دا وظیفه د حاجت دپاره کې حاجت پرې پوره کېږي مشکل دپاره کې مشکل به دې ختمېږي او تا باندې قرض دی او قرض ختمول غواړې د هغې دپاره کې او دغه رنګه د الله پاک لازوال نعمتونه حاصلول غواړې داسې نعمتونه چې د هغې اډو شمار نشته دی حاصلول غواړې نو دا وظیفه به د ژوند معمول سازه کړي انشاءالله العزیز په دې میاشت کې ګواه الله پاک به د هر مسله دا به ختمه کړي. محترمو د وظیفې ترتیب او طریقه کار داسې دی چې تاسو به 140 پېرې درود شریف وایئ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. او 314 پېرې به دا درود شریف وایئ. اللهم صل على سيدنا محمد عدد نعمتك وفضلك. دا درود شریف د تاسو 314 پېرې روزانه د ربیع الاول په دې میاشت کې دا وایئ او بیا چې کله دا تا پوره کړم درود ابراهیم باندې بیا رابند کړي بیا به 40 پېرې 140 پېرې درود ابراهیم وي او د هغې نه بعد دا به روزانه محترمه دعا کې او خپل حاجت مشکل به الله پاک ته پیش کې انشاءالله العزیز ګارنټي درکوم چې الله پاک به ستاسو هره مسله دا به ختمه کړي. کوشش وکړئ د ثواب دپاره مخکې مسلمانانو سره هم شیر کړئ. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.